اچھا بچے باہر بم چرته لړم ماته به وایي چې یاره د شباب صاحب تا کلي کوي دلته نوښار کې ډېرو ملګرو ته مشرانو ته پته نشته چې لکه شباب کلي کوم دی نو ما به چاته وي زما نوشهره کلان کوي ځکه چې په نوشهره کلان فخر کوم په نوشهره کلان خلک پښتانه دي عزتدار دي عزتمند دي زما یې ټول عمر عزت کړی 2018 کې تاسو په ما ډېر نن کړی یو موقع مو راکړې وه د خدمت او زه اکثر دا خبره کوم چې په هغه ټایم کې ما څه خدمت نه دی کړی وخت په ټایم کې او دا به مې ویل چې یاره وړو کې د مالګې عمره خدمت ما کړی خدای رانه اخیستی دی خو خفه به دې وم چې 83 کاله وشو پاکستان جوړ شوی دی او په دې علاقه په دې حلقه ډېر خلک پاس شوي دي خدای دې وبخښي چې څوک ولې څوک ژوندي دي خدای دې ولا ژوندی خو خفګان مې په دې چې لکه شباب په وړو کې د مالګې عمره کردار ادا کړی دی او نن الحمدلله په نوشهره کلان کې 103 نوجوانان په روزګار دي په ټوله حلقه کې 1400 هلکان خدای پاک په روزګار کې دي دا د اویا کاله مخکې چې د مالګې کردار چا ادا کړی دی یا زمانه پس دي تیري پهلوان چې په ټوله ضلع قبضه وکړه دی هم دا کردار وړو کې د مالګې ادا کړی دی نو نن به د نوښار په هر کور کې یو بچی بېروزګاره دی نن موږ ګورو دلته خو د نوښار مسلې خو زما په نه به لیکلي د اختیار ولي پر نه به لیکلي چې دلته راغلو ممبر شوم یوه مسله د نوشهره کلان د 500 کالو دا وه چې په هغه مسله روز دلته په یو مالک باندې نوم بنګال کې ایښی شو ځکه چې د باران اوبه به نه وتلې نو د هغې مالک نوم بنګال کې ایښی شو نو ما یو کوشش وکړو او 11 لکه روپیو یو ټیم مې راوړو او د کلي مشران مې بیا راغونډ کړل په هغې کې دلارام حاجي صاحب خدای دې وله صحت ورکړي په هغې کې شهزاده حاجي صاحب اسلم شاله د ټولو نورو پاټو چې کوم مشرانو خو زما د کلیو وایي ما کېنولو اکسنانو سره مې کېنولو چې ستاسو کلی دی زما نه زیات پې تاسو پوهېږئ دا سکیم طریق دا وښایي چې دا نالی د کم طرف نه وباسي چې دا اوبه نه وځي د اوبو د پایپ لاین چې کوم دی غټه مسله وه په کلام هغه خدای پاک حل کړه د هغې نه علاوه دې خپلو بچو ته کامرستالی ټو مې راوړو او دلته مې په هسپتال په ډاګ په یو کور کې د هغه افتتاح مې وکړه او بیا چې کله فنډ منظور شو نو د هغې باقاعده افتتاح مې خپل حلقه امانګړ کې وکړه او فاونډیشن مې کېښود کار پرې شروع شو الحاج اجمل ټیکهدار خدای پاک دې سره د خاورو وبخي ټیکه هغه غشتې وه خو چې کله زموږ حکومت ختم شو نو زما د حلقې زما د نوښار د بچو هغه طالب دا نن چې لکه د غل چې تاسو په تیاره کې تاسو پسې ګرځي ووټ لپاره نو هغه وزیر اعلی شو نو زموږ د نوښار د بچو حق یې یوړو هغه کالج یې خپلې حلقې ته یوړو هلکه ته خو وزیر اعلی یې ته خو اعلینا یې ته خو 10 کالجونه مانټي کې جوړ کړه هم د مونږ بچو دي خو زما د نوښار د بچو حق وګوره خو هغې د پاسه مونږ د نوښار خلک هغه ته پیر وو دلته زما ملګري زما رومه ای د پروګرام کولو راوې وستو او دلته مې په جلسه کې وویل چې او د وطن کارت چې سیلاب راغلی و وطن کارت یې ما د نوښار وړی او مانډکي کې مې جوړ کړ او زمونږ د نوښار ملګرو ورته لاسونه ټپول ډېره د افسوس خبره زه دا خبره کوم زه برملا دا خبره هغه ورځ مې ده خاطو خیلو د شیربهادر خان پوځه کې مو کوم نن هم کوم ما هلته هم چیلنج ورکړی نن هم ورته چیلنج ورکوم چې دا اختیار خان پوهېږي په دې ډاکټر عبادالله خان زموږ مېلمه دی دی په دې خبرو پوهېږي د ډیزاسټر مینجمنټ صوبایي اداره چې کومه ده د هغه ادارې ریکارډ راواله چې هغه سره د ټولې صوبې ریکارډ پروت دی چې په کم یونین کونسل کې په کم کلي کې څومره وطن کاري جوړې دي نو که زما د نوښار د یو یونین کونسل په نیمه باندې ستا په مانکي کې وطن کاري جوړې کړې وي نو زه به ټول عمر ستا د در چاکري کوم چاکري زما د نوښار زه به د نوښار له
خلکو منبر یم زه به دلته ام پي یم او ستا غونته اجرا به راځي هغه ما نه د نوښار حق خوري زما په نوښار کې هر یونین کونسل کې لس اته زره وطنکاري جوړې کړي او زه په دعوې سره یم او ده ته چیلنج مې ورکړی نن یې بیا ورکړم که دا څوک ملګري اوري هغوی ته هم ویل چې راوړه هغه ریکارډ او دې نوښارو ته وښایه چې ستا مارکي کې څومره وطنکاري دي او په زمونږ په نوښار کې څومره وطنکاري دي ته به زما نه د نوښار حق وړې خبره دې دا ده چې زما په ټایم کې چې زه ستاسو ممبر وم په دې ډسټرکټ هسپتال کې ما اکشل ویکنسۍ راویستې وې د وزیر هغه ټایم کې زما د پاټۍ ما سره هم نوښار سره تعلق او ما ته ویل چې یاره شباب صاحب په دې کې 2 کلاسور نوکرۍ ماله راکړه زما د حلقې لپاره ما ورته ویل پرویز خان دا د نوښارو حق دی دا د مالکي خیلو حق نه دی تو خو کلاسور یادې زه درته د سویپر پوسټ هم درکوم او هغه شل په شل هلکان د نوښار نه ما برتي کړه چې نن په روزګار دي په هسپتال کې ته به ما نه د نوښار حق وړې یو کس مې کړی برمرا ویم ما د ده د علاقې او د خیسري مالکي نه بره چې خیسرۍ کوي عام یم د خپل کشر د شیخ نوشیر حاجي صاحب په خوله کوي چې هغه سړي د نوشیر حاجي صاحب دې په کیس کې شهادت کړی او نوشیر حاجي صاحب ما ته راغی ما ته ویل لالا د دې سړي په نوکرۍ زما کیس ختمېږي ما ورته ویل نوشیره زما بچی زما کشر یې چې لس زامنې وي لس یې برتې کوم چې تا ته پې فایده رسي خبره چې دا ده ته به د نوښارو حق او د نوښارو حق یاله یوړو دا کالج یاله یوړو چې کله لکه شباب بیا ممبر نو ته وزیر اعلی او تا بیا څوک چې وزیر اعلی شوې په دې کمپلیکس کې ما ته دې ناسو بچو کې وښایي که نه چې څوک یې برتې کړي د نوښارو نه خو ووټ غواړي برتې کړي څوک دي ټول د مالکي ګډ شل ګوډ شل او لیوني یې برتې کړي ای موږ نشو لیکلی دا مریض او هغه خلک یې دلته برتې کړي دي او موږ نوښاري هغه ته پیرو راځي دلته موږ نه ووټ غواړي لکه شباب دا برتې ولې کوله د نوښار لکه شباب دا سکیمونه ترقیاتي او دا کالجونه یې ولې کول په دې وجه یې کولو چې لکه شباب د هغه غونته خان نه و هغه ستاسو غونته دی او فقیر زوی هغه سره د غریب غریب هم و هغه ته پته وه چې د غریب سړي چوله چې بلیږي هلته پیسو نه څه کالي بلایي دا ما به چې نوکرۍ راشکولې او روړې به مې دلته نو ما دا غربت هم تللی و چې موږ خانانو سره ګرځو نو بیا به همدغسې بچي زموږ خواري هغه ته زموږ د بچو د درد پته ده هغه ته زموږ د مشکلاتو څه پته ده هغه خو د کارخانهدارو د خانانو طبقې سره تعلق لري همدغسې اختیار ولي څه خان نواب نه دی د ده پلار د ده کوم محنت کړی دی هغه هم د غریب کور کې سترګې پرانیستې دي نو که دی پاس کوو نو دی به ستاسو د طبقې د غریبو خلکو به کار کوي دی به د خانانو د جاګیردارو د میلونس کار به نه کوي خو چې موږ خو بیا نه پرېږدو موږ ولې دې خلکو ته پیرو او بیا لوی نوښار زه خو حیران پدې یم چې دا نوښار کې به پښتو کله راځي یو MNA سیټ یو MPA خو ګپ دی نوښار دپاره 80,000 ووټ ته د نوشیره کلان MNA هم پې پاس کېږي MPA هم پې پاس کېږي ما ته هغه وخت هم یاد دی چې کله مولانا مجاهد صاحب خدای پاک دې سره د خاور وبخي چې دلته الیکشن ته ولاړو دلته یوه چغه نوښار کې اوچته شوه چې د لوی نوښار په نوم یو کس ودرو چې نوښاریان پې MNA راشي ما هغه ټایم کې په جلسو کې وې په نوښار کې چې زه د نوښار یم او په نوښار نم کوم زه د خپل پارټۍ ټکټ واپس کوم او مولانا مجاهد صاحب د نوښار دی ټول ورته کېنئ چې دی پاس کړو په نوښاري پاس کړو دغسې به یو بل پسې کوو او بیا به لاسونه مروړو 15 کاله مونږ د خپلو بچو مستقبل تباه کړو د خپلې حلقې مستقبل تباه کړو نن په نوښار کې ماته سمیږه پراجکټ وښایي دا وزیر اعلی کم از کم دا جوټ مل به راته کولاو کړی چې په دې کې زموږ د نوښار شپږ اووه سوه خو ملګري وروڼه چې کوم دی په روزګار به د روزګار غم نه کوي د نوښارو خو وایي چې نوښاري به سیند ته ولم او د هغې د پاسه موږ هغه ته پیرونه وو برملا وایي چې زه پاشم لا نوښاري به سیند ته ولم
آپ ارملا زمون پکور کی دشمنی جوړای لګیاره دا زیو کوم سره پدې نه وکړي کی دا څه سختي چې هر یو کسر رستا پنځه کاله سال منډي والی دي تاله وټونه پیدا کړی دي تا ته جدوجہد او خرچي کړی دي کته نه خپشو نو خدای دې تبا کړو ځای کړي ما ته خود د خاص دي عمر کړو چې ما نو قران کړو مالې مو ته ورکړي نو ما له خدای توفیق نه راکړي چې دا غي بد سوچ مو کړ زه سیاسي ور کړم زویم چې دې زل بخپای بل کله براږي زبا وتزم منت پکو نو شعر وسم د ما کشر او ته دا مشري کې د مشره دا کردار چې ته په کورونو کې اور لګې دا اور په خپل مان کې کیو لګاو خدا چې سکه چې سکه ریو یا خبرې دي نن ورته په کور کې خدای روح چې کوم دی موسی پیدا ته د خلکو کورونو کې ګوتې نه ستا په کور کې خدای راوسته دا نه ختم ځان کیږي خدا دا هغه خبره د الله د طرف نه ده ورونو زه درته دا گزارش کوم چې نن لکه سبا تاسو ته ووټ لپاره نه راغلی چې ما له ووټ راکړي نن مفتي حاکم صاحب تاسو ته ووټ لپاره نه راغلی